ایران غواړي چې د اسرائیل خلاف پاکستان ځان سره په دې جنگ کې یوځای کړي. ایران وایي چې پاکستان هم ځان سره یوځای کوس. ایران ولې پاکستان ځان سره یوځای کوي؟ د ایران او د اسرائیل د جنگ په کومه خبره باندې روان دي په هغه باندې هم په دې ویډیو کې لږ ډېر ډسکشن کوو. هغه نه پس پتا سو خپل واضح شي چې ایران ولې په دې جنگ کې پاکستان ځان سره شاملي، چې پاکستان د ایران ملګری شي نو اسرائیل به نور هم او یریږي. راځو ډیټیل سره په خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اصل کې ایران غوښتل چې اټم بم جوړ کړي. ایران د اټم بم جوړولو کوشش کولو، بلکې کوشش چې تقریبا 80-90% اټم بم ایران جوړ کړي هم دي، خو امریکا او اسرائیل وایي چې ایران د اټم بم نه جوړي. ایران نه منل. ایران ورته وایي چې اټم بم به زه جوړوم. ځکه تاسو څوک چې تاسو ما منې کوئ، تاسو چې خپل اټم بم جوړ کړي. امریکا سره خپل اټم بم شته. امریکای له ویلي چې تاسو څوک چې ما تاسو د اټم بم نه منې کوئ، زه به اټم بم د خپل ډیفنس د پاره جوړوم. ایران اوس د خپل ډیفنس د پاره د اټم بم جوړولو د اسرائیل نه منل. نو اسرائیل غوښتل چې په ایران کې رژیم چینج راولي، مطلب دا کوم حکومت چې لګیا د اټم بم جوړي د حکومت ختم کی بل حکومت راولي، د خپل خوخي حکومت راولي. نو بیا باغی د اټم بم نه جوړي، د خپل خوخي حکومت دغه په ایران باندې مسلط کولو جی چې دا کاته مکمل ختم کی. بیا اسرائیل ایران کې اهم کسان هم ټارګټ کړل چې د اسرائیل د ایران د آرمي اهم کسان وشتل. ساينټیسټ ول لمړ جی په ایران کې یو درز غوبل شروع شو او عوام لکه د ایران د اسرائیل دا مطلب چې کله زه د اهم کسان مړکم د اٹیک پیو کما نو د ایران کې چې دا کوم حکومت ته د آیت الله خامنه‌ای حکومت ته نو د دې حکومت تاسو الته اپوزیشن ډیر دي، خلک مخالف ډیر دي. نو زه که د عملو کما نو د خلک په نور هم د دې حکومت خلاف شنو د حکومت په پاسان او غورځيږي. خدا سه نشورورا چلته نسنګ اسرائیل په ایران باندې حمله وکړو، عوام ټول را یونایټډ شو، عوامو کې اتفاق راغی. کم خلک چې د دې حکومت خلاف وغه هم حکومت سره یوځای شو چې اسرائیل دومره جرأت چې دای په موږ باندې اٹیک وکړي، دای په موږ باندې حمله وکړه. نو د ایران د حکومت سره نور پاور هم سیوا شو او یو مضبوط حکومت اوس کرنټلی دغه حکومت چې کوم دیغه اپوزیشن هغه ټول خلاف خلک چې کوم دیغه هم اسرائیل ته یوځای شوی دي. او بل د ایران چې کوم وزیر اعظم د آیت الله خامنه‌ای د حکومت په ایران کې نو دا یو ډیر مضبوط حکومت هم دی کوي. اسرائیل وی چې راشه دای ته اهم کسان ټارګټ کونه د حکومت په ختم شي نو موږ له بلاره اسانه شي. دلته ټرمپ ایران مشر آیت الله ته وایي چې ته مونږه اسرائیل نه لکه بلک طرف ته ټرمپ هم پکې مینس کې راغلی دی. ټرمپ چې کوم دی هغه هم ایران ته وایي چې لکه ایران دی وزیر اعظم ته آیت الله خامنه‌ای ته وایي چې اسرائیل تام وجني، خو مونږه اسرائیل منې کړی دی. څنګه چې اسرائیل لستا اهم کسانو وشتل داسې تام وشته شي، داسې تام ټارګټ کول شي، خو مونږ اسرائیل منع کړی دی جی. خا اوس ایران ولې ځان سره پاکستان یو ځای کوي هغه طرف لرازو جی. ایران خامخا چلته اسرائیل عمله کوي، دلته نه پی ایران خو مضبوط اٹیک کوي. او بل اسرائیل سره د اټم بم او ایران سره اټم بم شته یا نشته خو هغه افیشل اعلان خو نه دی کړی کنه. او هغه سره چې کوم اټم بم وغلا مکمل کې دی شي تیارم نه. او اسرائیل سره د اټم بم نو ایران وایي چې راشه پاکستان بزن سره یو ځای کوم پاکستان سره اټم بم دی کچره اسرائیل په مونږه اټم بم راغورځي چې دلته نه په پاکستان اټم بم ورلی. او باقاعده د ایران چې کوم اهم مشران دي، اهم عہدیداران دي، نو هغه دا سټیټمنټس هم جاری کړی دي افیشلی کچره ایران مونږه کچره اسرائیل مونږ په اټم بم باندې هټ کوي نو زموږ بدله به پاکستان اخلي، پاکستان به په اسرائیل باندې اټم بم ورولي جی. دا د ایران اهم مشران چې کوم دی په دې خبره ځان سره پاکستان یو ځای کوي چې پاکستان سره د اټم بم، پاکستان سره 170 نه زیات اټم بم دي. پاکستان سره شاهین میزایل هم دي چې داغه رینج چې کوم دی هغه 2700 کیلومتر داغه رینج دی. چونکه پاکستان نور هم غټ رینج والا میزایل جوړول غوښتل او تاسو لا پته را چې د امریکای نه ریستریکشنز په پاکستان هم لګیدلې دي. د آی ایم ایف په وجه باندې هم چې مونږه د آی ایم ایف نه قرضه شتري ده، نو آی ایم ایف نه چې کله یو ملک قرضه اخلي نو په هغه باندې مختلف قسم ریستریکشنز هم لګي. اوس د میزایل ریستریکشن په لای کنه د خو ما سره کمپلیټ علم نشته، خو په دې ویډیو کې دا مکمل اپډیټ سو دي حواله سره تاسو سره لري. کمنټ لازمي وکړئ.